سرورا متوجه اوسئ. بابن فی النجوم، باب دے ثابت په بیان د ستورو. ستوري هم د الله مخلوق دی، ستوري هم الله پیدا کړي. نو دا مولولا وقال قتادتو، وائی امام قتاده رحمه الله، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. د دې آیات په تشریح کې وایي چې یقینا ښایسته کړی موږ اسمان نږدې په ستورو باندې. نو دا امام قتاده په تشریح کې څه وایي؟ نو دا قال مقوله دا خلق هذا النجوم لثلاث. دا امام قتاده مقوله ده چې پیدا کړی شوي دي دا ستوري د دریو خبرو دپاره. کمې درې؟ جعلها زینة للسما، یو خبردار چې الله وی ما په دې اسمان ډولې کړی دی. نو ته چې په کټ کې پروت یې او بره د اسمان ته ماښام نه وروستو ګورې، د اسمان څومره ښایسته ښکاري. ورجوما للشیاطین، او دویم دا ستوري پیدا شوي دي د شیطانانو د ایستلو دپاره. تاسې داسې ماخستن پراته یې او بره اسمان ته ګورئ او دا ستوری منډه کي داسې، نو دا خو په شیطان پسې وزغلی که نه، دا ګرنیټونه دي. اوس دغه ستوری دی او که دې نه سیسې رابېلېږي، دا ځان له خبرې، دا بیا دې لرې خبرې دي. او دریم وعلامات یحتدا بها، دا ستوري علامات دي، د دې په وجه باندې خلک هدایت مومي، لارې. دا څومره سمندري جهازونه چې چلیږي دا پر ستورو چلیږي، څومره چې دا په هوا کې دا طیارې او هوایي جهازونه چلیږي دا ټول په دې باندې چلیږي، د ستورو په ذریعه باندې. دا او تیر تاریخ کې هم دقسې د ستورو په ذریعه باندې دا کېده. فمن تأول فيها بغیر ذلک، چا چې د دې ترجمه وکړه، د دې تشریح وکړه بغیر د دې دریو خبرو نه، اخطأ، دا سړی تیر وت، واضاع نصیبه، او خپله برخې ضایع کړه، او وتکلف ما لا علم له به، او تکلف او ځان یې ستړی که په خبره باندې چې دغه سره د دپاره په هغې باندې هېڅ علم نشته. وقال ابن عباس حشیمه، دا مخکې لاړو چې دا واښه هم الله پیدا کړي دي، نو بارانونه الله وکړي، نو شنه واښه راوخېږي، بیا په هغې باندې سوکړه راشي، نو په اصبح حشیمه وګرځي اوچ، ریزې. د حشیم په معنا کې یابسن متکسرن دی، چې اوچمي او ریزې شوی می، یعنی متغیرن، رنگم بدل شي. والاب ما تاکل الانعام، اب ستوایی، اب هغه شي ته وایي چې څاروي خوري. لکه ته چې غنمو ترېشلو کې، نو غنم کور ته راوړې، خمبه کې واچې او بوس په بوجونو کې واچې د غواګانو د میخو دپاره، نو ابن مانه بوسه. خطه چې جوار اوربي نو ټانټې راوړي، هغه ټوپ کې نو مال ته اچې او جوار ته په خپله باندې خوري. نو ما تاکل الانعام، چې څه شی څاروي خوري دې ته اب وایي. اب و ابا چې قرآن کې راغلی دی. او انام څه ته وایي؟ خلکو ته وایي خیر الانام. او دا برزخون معنا حاجزون، برزخ څه ته وایي؟ پردې ته وایي. وقال مجاهد الفافا، دا د الفافا چې کوم قرآن کې راغلی دی، د دې الفاف څه معنا ده؟ وجنات الفافا ملتفتونو، چې د هغې د بعضو ونو دا څانګې په بعضو کې ورکړې شوي، داسې ګور. او غلبه
دا غلبه لپس چې راغلی دی نو دا غلبه دا جمع دا غلبه دا دام الملتفت دام اگه تا ګور او دا څنګه چې یو بل کې ورکړی شوي او الارض فراشا زمکه الله پرش ګرځولې ده د پرش معنی څه ده مهادن یعنی دا پرش دی كقوله تعالی ولکم فی الارض مستقرا ستاسو لپاره په ځمکه کې زیاده قراری دی او دا نکدا سمانا راغلی ده چې بعضې داسې ځمکې چې نه زیږی الا نکدا نکد معنا قلیله لږ بے خیره بے پیدیشه باب صفت الشمس والقمر بحسبان امام بخاری باب دی په صفت او په بیان د نور او د سپوږمۍ کې بحسبان نو د حسبان تفسیر کو نو قال مجاهد وای د حسبان معنا دا که حسبان الروحا یعنی معنا دا ده نور او سپوږمۍ په خپل محور کې تاویږي لکه څنګه چې د ژرندې پل تاویږي نو معنا دا ده چې د نور دپاره دوه قسمه حرکت دی یو په خپل محور کې دا د ژرندې په شان تاویږي او دې باوجود دی روان هم دی مزلم توی کوي لګیا دی دقسې سپوږمۍ په خپل محور کې لګیا ده تاویږي او مخکې حرکت هم کوي دا د حسبان معنا ده دا معنا چا کړی امام التفسیر د عبدالله زوی عباس شاگرد امام مجاهد دا ترجمه کړی او وکاله غیره د مجاهد نه علاوه مفسرین ترجمه کوي بحساب د حسبان معنا حساب دی الله نور او سپوږمۍ روان کړي په یو خاص حساب باندې او په یو خاص حساب چلیږي او والقمر سپوږمۍ ته پاره منګه منازل لږه کړي د نور دپاره منازل دي ومنازل لا یعدونهما د دې نور سپوږمۍ دپاره کورونه دي د دې دپاره محورونه دي لا یعدونهما نه اوړي د هغې نه یو طرف او بل طرف او حسبان جماعت حساب دی حسبان دا جماعت او جمع دا د حساب د پاره مثلو شهاب و شهبان د شهبان جمع د شهاب دا شغلی ته وي او زحاها زوءها دا نور ته ضمیر راجع دی قسم می دی نو زحاها ان زوءها په رڼا د نور باندې او ان تدرك القمر د دې سمانا ده ان لا يستر ضوء احد ما ضوء الاخر یو رڼا د بل نشي ورکولی او ولا ينبغي لهما نه د دې لپاره مناسب دي چې دا کار وکړي ولا ينبغي لهما ذلك او ولا الليل سابق النهار چې راځي نو سابق النهار معنا دا وړومبنۍ ورځ تېره شوې یعنی یتطاولان حسیستین دا شپه لګي دا ورځ خوري او دا ورځ لګي شپه خوري په جلتۍ باندې او دا نسل خو معنا څه ده نخرجو احدهما من الاخر روباسو منګه یو د دې بل نه سلخه اصل کې د څاروي نه پوستکي ایستلو ته وایي پوستکي ایستل نو او ويجرى كل واحد منها او دارنګي او ويجري كل واحد چلیږي هر واحد د دې دواړو نه پر خپل پلک کې او واهیه چې راغلی دی د قرآن د اسمان په باره کې نو وحیها تشققها د واهیتون معنا شلیدلې معنی دی اسمان به شلیدلی
اول ملأ علی ارجاهها فرشتي بر دې په اطرافو باندې ولی کمی اطرافو تو خو بشلیدلی ما لم ينشق منها کما طرفونه چې د اسمان روغ پاتې دي د اسمان به ټول نه راشلیږي د اسمان څه حصې به راوشلیږي نو کومې حصې چې د اسمان پاتې پای به فرشتي ولاړي دا معنا نو فهم علی حافتیه دا فرشتي به په اطرافو د دې اسمان باندې که قولک علی ارجاء البیر علی ارجاء البیر لکه عرب وای کنه چې فلان علی ارجاء البیر پلانې په دې غاړو د کوی باندې نو اغطشها ليلها ما نسرا وجنة أظلم معناه جنة لما جن عليه الليل أو أظلم دوار ترجمي أو دوار معناه يودا قال الحسن البصري كورت وإذا السماء وإذا الشمس كورت كورت معناه صدا كورت وتكور معنا دار طلب پوراغون بکړی شي حتی تذهب ضوءها د نور رڼا به ختم شي ويقال والليل وما وسق زمار قسمی په شپه او هغه چې شپه په خپل لپیټ کې راجمع کوي یعنی جمع من دابه راجمع کوي د شپه دوابونه او اتسق سمانه استوا چې دا شپه برابر شي او بروج منازل الشمس والقمر بروج جمع بروج دا او دا عبارت تر منازلو ننور او سپومین او حرور ستوایی الحرور بالنهار دا گرم هوا دا دورزی مع الشمس تنور سرا او وقال ابن عباس وروبتو عبدالله بن عباس او امام روبه اغوي الحرور بالليل والسموم بالنهار حرور اغباد دے چې شپې لګي او سموم اغباد دے چې ورځې لګي ويقال يولج الليل في النهار دې معنی سره يكور راتاوي الله پاک او دا ولیجه ټکی چې راغلی دی دا ولیجه څه ته وایي كل شيء ادخلته في شيء هر هغه شی چې ته راوالی په بل کې دننه کې دې ته ولیجه ویلی کېږي د بار نو معنا دا ده چې تاسو مسلمانان به اغیار نه را دننه کوئ د کفار به کافر به مشیر نه نیسي او کافر به سیکرټري هم نه نیسي رازدار به نه ګرځي دا یې معنا حدثنا محمد يوسف وحدثنا سفيان عن الماش عن إبراهيم التميمي عن أبيه عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر نبي اسلام ابو ذر توای حين غربت الشمس کلا چې انور په پریوتو اتدري اين تذهبوا ابو ذر ته پویږي انور چرته زی قلت الله ورسول علم صحابه خو ډیر مؤدب خلکو ول الله ورسول به خبريږي قال فإنها تذهب پیغمبر خوا ورته وای دا انور زی حتى تسجر تحت العرش حتى چې انور د عرش عظیم لاندې سجده کوي الله ته فتستأذنون اجازت د الله نه غواړي چې زه په خپل لار لاړ شم نو په یوزن الله اجازت ورته کیږي ويوشك ان تسجد او ډیره قریبه ده چې دا انور به سجده وکي او دی به د الله نه اجازت حاصلوي چې ما ته پر خپل لار باندې تللو اجازت وکړه فلا يقبل منها سجده به قبول نشي وتستأذن فلا او وتستأذن دی به اجازت غواړي فلا يؤذن لها اجازت ورته نه کیږي بلکې يقال لها او به ویل شي ته ارجعي من حيث جئت نور چې رقم طرف پر راغلی واپس پاګې وخی
فتطلع من مغربها نور بر مغرب نه راوخیږي. فذلك قوله تعالی دا اشاره دی قول دا الله تا والشمس تجري لمستقر لها نور روان دی اغزا زید قراری خپلتا. ذلك تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زور اور خدای علم والا. حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله دانج دی کنا دا دانج دی دانج عالم ته وي په پارسی کې ښه دا پارسی لفظ دی دانج. عن عبد الله الدانج ما تا بیان کړی زما استاد عبد الله دانج هغه وی حدثني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ما تا ابو سلمہ چې زوی د عبد الرحمن بن عوف دی هغه بیان کړي او ابو سلمہ وايي ما تا ابو هريره د نبی علیہ السلام نه بیان کړي قال نبی علیہ السلام وی الشمس والقمر مكوران نور اسمه براغون کړي شي په ورځ د قیامت باندې. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرني عمر ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بخبر ورکو عبد الله ابن عمر بخبر ورکو دا نبی علیہ السلام چې قال پیغمبر خو ویلو ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته نور اسومه نه توریږي د یو تن د مرګ د وجنا یا د یو تن د پیدا کېدلو د ژوند کېدلو د وجنا ولكنهما آیات من آیات الله لیکن دا نخدي نه خدا آیاتونو دا ادا نخدي دا نه خدا قدرت دا الله نه پیدا رایتموا کله چې تاسو وینئ دي فصلوا مسقوي نور ترور شي یا سپومي تور شي. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن طه بن يسار عن عبد الله بن عباس قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. د نبی علیہ السلام زوی دی ابراهیم صاحب د اتلسو میاشتو په عمر کې وفات شو. په ورځ باندې نور ګرهن شو نور تور خلکو ویل چې دا د پیغمبر خدا دا بچی مړ دی دا کار وشو. دا ټول احادیث چې تاسو لولئ دا دغه خبرې جواب دی. نبی علیہ السلام ته چا ویلي هغه ویل نه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس يقينا النبي عليه السلام په ورځ چې نور تور شوی و قام دې ته سوچ کوئ وقام ودرېده په کبر الله اکبر یې ووایه وقرأ قراءة طويلة یو اوږد قرات یې ولوسته ثم ركع ركوعا بیا رکوع کا رکوع ثم رفع رأسه بیا د رکوع نه سر راپورته کړه وقال سمع الله لمن حمده وی ویلې او وقام بیا ودرېده سجدې لا نړه بیا ودرېده کما هوا څنګه چې و نو په قراتن طویله بیا یو ډېر اوږد قرات ووایه وهي ادنى من القراءة دا لږ کم و د مخکې قرات نه ثم ركع ركوعا طويلا بیا یو اوږده رکوع یې وکړله وهي ادنى من الركعة الاولى دا کمو چې کم دی د مخکني رکعت نه ثم سجده سجودا بیا سجده وکړه سجده اوږده ثم فعل په رکعت الاخیرة بیا په دویم رکعت کې همدغسې چلو کوه دوه رکوګانې په یو رکعت کې وکړې او دوه قراتونه په یو رکعت کې وکړه مثل ذلك ثم سلم بیا سلام جارس وقت تجلت الشمس نور پر روښانه شوی و ګرهن ختم شوی و وخطب الناس خلکو ته تقریر وکړه فقال في كسوف الشمس والقمر بویلي په تورېدلو د نور او سپومۍ کې انهما آیتان من آیات الله انور او سپومۍ دوه نښې د قدرت د الله دي لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته واذا رأیتموها کله چې تاسو وینئ فافزعوا الى الصلاة پس په غبراهټ کې په تلوار باندې مانځه ته ورشئ. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثني قيس عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا بس ان شاء الله
بیا هواګانې هم د الله مخلوق دی، الله پیدا کړي دا به سوال